بره تحصیل کې چې کوم د شکیل خانم او د هغه سینیر قیادت چې کوم دی هغه هم گرفتار شوی دی او لاندې تحصیل کې اسلام گرفتاریم کړی دی. هغه نن په کور په حجره باندې چاپوالی او هغه گرفتار کړی دی. نو بهرحال دا چې څومره امپورټډ ګورنمنټ او د هغو په شا چې کوم خلک دي او څومره حربي استعمالي انشاءالله زمونږ حوصلې هغه شان بلندې دي او خپلې حوصلې به دغه شان بلندې ساتو د هغې پورې چې څو پورې زمونږ په دې ملک حقیقي ازادي نه راغلي. باقي په دې نیولو پرېښودو باندې انشاءالله زموږ حوصلې نه ماتېږي او نه به زمونږ په دې طریقه زمونږ د پی ټي آی ورکر مات کړي. چې څو پورې خان صاحب ژوندي څو پورې د خان صاحب قیادت وي انشاءالله مونږ به د خان صاحب د جنډې لاندې خپل سیاست هم کوو خپل ژوند به هم تېرو. دویمه خبره دا د عزتمندو دلته د حج د دنیا په مکه او مدینه کې مونږ ډېر خلک ولیدله بې انتها خلک د ایمان سوال ځانه د ایمان ورپسې دویم سوال چې کوم دی هغه د خان صاحب دپاره د خپل ملک دپاره کوي. مونږ ولیدله پریکټیکلي دلته ډېر خلک مو ولیدله. انشاءالله دا دعاګانې د الله په کور کې خلک په مدینه کې هم غواړي د پیغمبر سلام د روضې مخې ته هم خلکو غوښتي او دلته په مکه کې هم د الله پاک په کور کې په در کې غوښتي. انشاءالله دا به الله قبلوي او خان صاحب به انشاءالله هېڅ هم نه کېږي. خان صاحب به یو ځل بیا زمونږ د ملک پرایم منسټر وي ستاسو د ټولو ملګرو په تعاون سره. دا میسج مې ډېر اوږدېږي خو بهرحال انشاءالله سبا نه بل سبا د جمعې په ورځ باندې کوم احتجاج دی زما ټول ورکر ته به خواسي چې تاسو په خپله به هر یو سړی د دې کوم د حج او کوم د عمرې احکام هغه الله پوره کړله. انشاءالله یو ځل به بیا ستاسو په منځ کې زه یم او ټول ملګري ته څونه زمونږ لیډرشپ دی زمونږ ایم این اے صاحب دی زمونږ شکیل خان دی زمونږ نور تحصیل ضلع ملکنډ چې څومره عوام دي څومره ملګري دي هغه ټول د الله پاک په خپل حفظ و امان کې ساتي او الله دې په عزت کې ساتي او الله دې د دې ښکلي ځای چې څوک هم خواهشمند دي الله پاک دې د ښکلي ځای ته راولي ځکه چې دا یو ډېر ښایسته ځای دی او د دې نه تل د انسان هغه زړه نه غواړي چې دې ځای نه وځي. نو بس چې د چا هم خواهش دی او د چا څه جایز خواهشات دي الله دې وله پوره کړي او الله دې د دې پاک خانقابې په حسادت سره د دې په جوړ باندې خوږ نبي په خاطر باندې زمونږ په ملک امن راولي او زمونږ عمل دې یو ځل بیا په امن کې هواره جوړ کړي. السلام علیکم.